نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا سفر وکړ کافرانو چرته منله نبی علیہ السلام عمره شو کولې چې قوم ته وې ما چې ما بیګا دا سفر کړی دی دا خو یې سره نه منله چې اسمان ته خطرې مسله به ورته دو نو وی ویدا مجری حرام نه مجری اقصا ته بیګا تلم یما او راغلم یما او وی چرته منله او وی ته یو ایشو پلاس ورله خندای شروع کړ ویدا وسو ګوره او یو ته وی بلته وی ویدا ګوره ویدا ممکن نه یو نخریت نه جوړ کړو یو ته یو بل ته وی ناشنا خبره چې دی وی چې بیګا ته تلم یم واپس راغلی مو ویدا خدای میاشت مدد دی یو میاش پځي او یو میاش کی برازي نو لال په خندا ابو بکر صدیق اعلان هوته وی ویراجه ک ناشنا خورینن بدا سکه وی سوی بیا هوی چې بیګا د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تلم او د مسجد اقصا نه واپس مسجد حرام ته راغلی مدا بم ته منی او ویدام منم هغه ورته دام منم ولی نه منم هغه چې کوم خبره کوي هغه ځان نه کوي دروغ نه وي د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ابو بکر لا د صدیق لقب ورک زیات تصدیق کوونکی چې بس هغه خبره اندی تقلید چې څه ته وي اندی تقلید چې په خپل عقل سره استعمال نه کوي او بس یو کسو یو ته ټیک وي خدا په ارچا باندې نه کوي دا په هغه چا باندې کوي چې ستاسو تجربه دا وی چې دا واقعي ده د چرته جون کې درو اندی تقلید به وګوري په بل چا نه کوي دا صرف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تکولیش او پاغي باندې الله رب عزت ابو بکر صدیق اعلان هدا کوم مرتبه ورکړه صدیق لقب ورته ملو کافران بیا پلمنس کې سلام کړه چې راځه دې اوس پر خپل خبره کې ګیرو چې دی وې دمغه مسجد اقصا ته ترې ما راځي تاسو پته کو مسجد اقصا چې چا چالي دي هغه ته تاسو نو کې یو کس راغه وته زره ترې مسجد اقصا هم دي دا راته وایي چې پر مسجد اقصا کې سوستنی دي نو اوس لکه دا تاسو ډیر زیات ګران دي تاسو د جمعه ته دا 2013 کې جوړ شوی شاته به ګورې نه دا 2013 کې جوړ شوی دی او دا تقریبا 2025 کې څو کال شو 12 کال په دې جمعات کې پرې مخامخ دیوال کې څو کړکې او روزانه راځي نو چا کړکې شمیرې دي یا دا پیلرې سودي ګورې بنا تاسو روزانه راځي نو ماته د کړکو پتن لګي چې په ډیر خبره ډیر زم راځم نو ماته پتن لګي چې کې څو کړکې یا بار چې کم نه څو کړکې نو دا خو اړو سوال نو هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سوال ما باندې کافر وکړ نو ډیر زیات پریشان شو ډیر زیات پریشان شو چې زه خو تلې ما خو ستلې نه دي شمیرل نو په دې تسوي ما چې کې سست دي ډیر څه نه داسي چې سړی ویني خو لکه شمیره خو نه کوي کنه د جمعه ته موږ راځو سو سپونه دي د دې شمیره چانه راکړي چاته سو کل کې د دې شمیره چانه راکړي دا جمعه د دونه سونا پټه دي او داسې سونا پټه دي دا چا کړی دي نو دا خو دې خبرو ته ضرورت سي چې یو دې ته تړي نه چې هغه پیته ګرځي راځي یا غش میرے کوي نو نبی علیہ السلام وی چې ما باندې انتهایی بوج راغی چې زه دې څه جواب ورکړم الله پاک نبی خپل نبی بیتا دروغ نه ثابت وګر چې دروغ نو تلی وو خو شمیره دستنه یې چرته کړی و نو دا تاسو چې ما نه کو نو دغه وخت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کې ناشته نو الله پاک وته په طریقې د کشف سره دا پاسری منځ کې چې څونه دا اسی دا حجابونه ارسه لري په مسجد اقصا یې ورته مخامخ دا اسی را مخامخ کا دسترګو مخامخ او دې کې اوس چې دوی نه نسته پوس کوي ورته وایا نو بس دوی به نسته پوس کو نبی علیہ السلام مخامخ قتل او ورته دا شي پکې داسري دا پکې داسري ستنې پکې دونې دروازې پکې دونې دي دې اړه پلان کې دروازه دا دې اړه پلان کې دا ټول وضاحت دا چې کوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته
نو کله کله ګوړې سړی پرشتو کېم ګیریږي ته برشتیا وې او دا شیطانان خلق دا بری په خپل رښتیاو کې کوم نه شي دا بری گیر کی بیا کته ډیرم وې چیرم دا سینه ته وایي نو هغه وخت هم ته الله مدد غواړي دا الله مدد کې سره نه ته ګوري پرشتو هم نشي بچ کېدی بیا چې یو کافر سوال وکړ چې زمونږ یو قافله ده هغه د مسجد اقصی نه د شام نه را روانه ده اب کله را رسي نو د دې خبرې او د دې سوال ستوک جوړيږي اب کله را رسي نو یو سل د شل ورځو مزل یو سړی په یو اجتماع ورځ ورسي په دوه اجتماع ورسي هغه مزل نشي کول یا څه واقعیا لاره کې پیښ شي او وی چې کمندنو هغه مزل سوشي یا پکې سټیو کې ډیرا نو دا مزل خود کمیدي او زیاتېدي شي کنه نو د دې سوال هم ستوک نه جوړېدو خو هو مقصد دا چې مونږ دې په یو خبره کې گیر کو مونږ وایي چې دا درو کو یو دا پس چې سره پیغمبر نه دی خو بیا نبی له صلوات و سلام سره د الله ډېر زیات مدد نبی له صلوات و سلام تو فرمایل چې په پلان کې ټیم باندې د انور د پریوتو نه مخکې په پلان کې ورځ باندې د انور پریوتو نه مخکې بس تاسو پلان کې قافله راځي نور هم ډېر تاسو نه وکړي نو دی په هغه ورځ باندې خلکو بس وی چې راځي دا اوس معلومات چې دا اشاره راشي کنه راځي نو بعض علما وی چې نور الله چاته نه دي ایثار کړي خدریو پیغمبرانو ته الله رب عزت ور ایثار کړي یو سليمان علیه السلام ته چې هغه د اصل معاینه یکوله او درشتمه سپاره کې حتی توارت بالحجاب چې نور ته نشو ډوب شو هغه د ماجیګر موس په هغه پرځ واغې نو الله نه سوال وکړي الله د انور راته لږه واپس کی چې دا موږ کم به خیر دی نو الله وتنور ایثار کوي او تر واپس نو یو دغه پیغمبر یو یوشع ابن نون علیه السلام دا موسی علیه السلام نه رسو پیغمبرو موسی علیه السلام شاګرد مو او چې موسی علیه السلام وفات شو نو هغه بیا پیغمبر شو هغه دا هغه قوم سره جهاد کو چې کوم قوم تینا عمالقه ورته ویل کیږي هغه تینا علاقه نیولې و الله وتعالى جهاد حکم کوي چې دینه د علاقه واپس واخلي نو جهاد یې کو د جمعې ورځ ده ماجیګر دی او بس لږه علاقه پته کېدو ته پاتې نور ټول علاقه پته شوې ده او د اغوی دین دا مسله وا چې د جمعې پر ورځ باندې نور ډوب شي او د خالی شپه داخله شي نو د خالی شپه او د خالی ورځ په دې کې نومي کار کاغه جهاد دی کاغه کار دی کاغه روزګار دی کاغه ښکار دی نومي کار دا به ممنوع صرف د الله عبادت پرې کو حالانکه جهاد هم د الله عبادت خدا پکې ممنوع وو نو یوشع ابن نون الله د درخواست کوي یا الله دا هو خلق دی او علاقه لګه پاتره نو کدا اوس پرس کا زپت حنه کما او دا یو ور وځو یو شپه کې زسته او کما نو دشمن براته بیا تیاری کړی نو بیا با درد سری اوس می دشمن پړه کراغه شي کمزوري دیوال له یو دی کم کافی وي او چې کیا ز پکې یو شپه یو ورسته او کما نو بیا براته دی مضبوط شي وي لہذا یا الله د انور ماته لګی سار انور وتعالى ایثار کچ هغه باقی علاقه الله پته کړو انور بیا شو دا ډوب شو او یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یادې چې دی وخت دا قافله چې دا کافرانو وته چې مونږ ګورو د انور د پریوتونه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قافله یاد کړی دا چې دا با را رسیو دغه چې دا را رسیو کنه را رسی نو بعض علما وی چې دغه وخت الله رب عزت ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لګ ایثار قافله چې خلکو څنګه دوړې ولې دي چې دوړې راکارش او قافله په نظر راغله نو دغلته نورم چې کوم نو شو بدوب شو نو د نبی له صلوات و سلام هغه خبره الله رب عزت رښتیا چې کوم نه سکړه دا ثابت کړه هغه تاسو نه کیو تاسو دام کړو چې زمون قافله پلان کې قافله دا کم دی وا نبی له صلوات و سلام ته پرما چې تاسو دغه قافله په پلان کې ځای کې وا اوخت نه روښ شو اوخ پسې چې کوم نو کسان ګرځیدل اریشا چې هغه قافله راغله او دې ته تاسو کوی تاسو نه ایشا په پلان کې ځای کې اوخ شو او بالکل موږ اوخ شو خو تاسو وی چوي خدا دونه ظالمانو چې به ایمان نه راوړو
د دې مقصد او غرض د ایمان وروړل نو نه دا معلومولو چې موږ دا معلوم کړي دا په حق او سچ سره پیغمبر دی او کنه دی سره پیدا مقصد او چې په یو خبره کې موږ تیر باسو موږ دا یو باندې جوړ کو خلکو ته وایي چیرې وګوره تاسو په ایمان وروړې او تاسو یې سیمانه دا په حق سره پیغمبر دا نه دی